نن سبا دور کې عیسایان 25 دسمبر بدک 25 دسمبر باندې دوی یو مذهبي تهوار یو اختر مناوي، عید میلاد المسیح په نوم باندې. زمون مسلمانان اختر مناوي عید میلاد النبی په نوم باندې، او دا عیسایان اختر مناوي عید میلاد المسیح په نوم باندې. کرسمس معنا دا نعوذ بالله من ذلک چې په دې 25 دسمبر باندې عیسی علیه السلام د الله نه پیدا شو. زمون مسلمانان په سوشل میډیا باندې هغوی ته لایک ورکوي، داسې بې خونده مسلمانان. هلکه ته خبرې د کرسمس څه مطلب دی د الله بنده؟ قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي وقالت اليهود عزیر ابن الله. یهودیانو دا عقیده ده چې عزیر علیه السلام د الله رب العزت زوی دی، نعوذ بالله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. او عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. الله رب العزت د دې خلکو هغه باطله نظریه نقل کړې ده او رد پې کوي په سوره اخلاص کې لم یلد ولم یولد. الله نه د چا نه پیدا دی او نه ترې څوک پیدا دی. د الله رب العزت نه مور او پلار شته او نه ضرورت شته. د الله رب العزت نه بچی شته او نه ضرورت شته. بیا ساته په دې ورځ باندې چې دا کم خلک د کرسمس په نوم باندې دا فضولیات پکوي، د دې مجلسونو ته لاړ نشي، د دې کانا پینا ونه کړي. دې له کرسمس په نوم چې دا کم مبارکباد زموږ مسلمانان ورکوي ناسمج مه ورکوئ. دا علماو لیکلي دي چې ګناه کبیره ده، خو لیکن کو یو انسان ته پته چې ګوره دوی عیسی علیه السلام ته د الله زوی وایي او بیا هم وله مبارکباد ورکوي، وي ده باندې د کفر شایبه ده، اعمال یې ټول خرابېږي. 25 دسمبر باندې به دې دا حاصل کوي، نو د دې خلکو مجالسو ته تلل ناجایز دي، د دې کانا پینا به نه کېدی. زمونږ په ذمه وضاحت ما درته وکړو، خو چېرته یوټیوب کې یا په دغه سوشل میډیا باندې د دې دا خبرې راشي نعوذ بالله 25 دسمبر دې دا شایع کړي دي، دې له لایک مه ورکوه، دا شیر کوه ما، الټه د دعوت په طور باندې ورته لم یلد ولم یولد وایه چې الله رب العزت نه بچي شته او نه یې ښځه شته او نه یې مور شته او نه یې پلار شته او نه ورته ضرورت شته. په دغه بنیاد باندې زمونږ د مسلمانانو دا عقیده ده چې الله رب العزت د بچو نه پاک، د ښځې نه پاک، د مور او پلار نه پاک. او د دې څه عقیده ده چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله په 25 دسمبر باندې دا د الله زوی دی او دا پیدا شوی.